تر ټولو له مخه خو د شفیق خان او دغه د ملګرو الکوزي فاونډیشن دی. فاونډیشن ډېره غټه خبره ده، ډېره ښایسته خبره ده. شکریه ادا کوم چې موږ یې د دا وړ وګڼلو چې نن د درنې قبیلې د مشرانو د ځوانانو په مابین کې او د بچیانو هم ناست دوی په مابین کې موږ ناست یو عباس خان صاحب هم ناست. تاسې د ټولو شکریه ادا کوم او په کوم درانه نظر باندې چې تاسې زموږ ملګرو ته وکتل د دې اجر تاسې ته خدای پاک درکړي. موږ د کوټې پر سطح باندې روشه کال غالبا دغه شپې غونډه مو سره وکړله چې یاره کوټه کې مختلفې د مصاعب مورچې دي. په یوه مورچه کې د ګیس مسله راته ناسته ده، په بله مورچه کې کیسکو په نامه باندې یو کرپټه اداره راته ناسته ده چې بله مورچه واسا راته نیولې ده، بله مورچه امن راته نیولې ده. ډېرې مسلې موږ کام موږ وګړو ته موږ خاص کر د کوټې و خلکو ته راپېښ دي. د مسلو یا د ستونزو د ختمولو تاب زموږ کام ما په خیال نه لري داسې که د الکوزي پر سطح راولاړ شي، د کاکړ پر سطح راولاړ شي، د ترین پر سطح راولاړ شي. مسلې ډېرې دي که مثل ویني. بذات خود دا یوه مسله ده چې زه د تقسیم در تقسیم په لوري باندې روان یم. نو بعضې مثلا دا خبرې کوي چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو. زه چې نن به ګورم ځان موږ پرون دم دغه ته راوړو، نن سبا هم دغه ته راوړو، ځکه چې دا کام د ټبر د دې کور د یووالي زما په خیال چې ډېر خلک هم په دې نه دي خوشحاله چې دوی سره پر یوه ځای شي، دوی پر یوه نغري شي، دوی پر یوه کاسه شي، دوی پر یوه دسترخوان سره کښېني. نو خو موږ چې کله د دغه تحریک آغاز وکړي مایوسیانو خلار طرفه څخه دي. دا یو کال موږ په ډېر داسې کړکېچن حالاتو کې هغه راوکړي، سفر راوکړي، خو چې کوم شي ته مو لاس ور اچولی دی الحمدلله ثم الحمدلله ستاسې رنګې د معتبرو خلکو دا ځوانانو د کومک په مرسته هغه م سرته رسولی هم. او امید هم دغه کوم چې که چیرې موږ دا تر نن دا درېیم پروګرام دی ما په خیال چې موږ یې کوو. اوس د خلکو دماغونه چې دی، د خلکو ذهنونه چې دی هغه خلاص دي. زما د کور د کفالت ذریعه چې کوم سړی دی د هغه تر سایه لاندې د کور نور وګړي کار کوي، ژوند کوي. زما د کور دغه مصر دغه ذمهواريانې په کومه طریقه ترسره کوي، څه طرح یې سرته سر رسوي. د کور په وګړو کې فرق خو به نه کوي. د کور یو وګړی ګرانوي او بل ارزانه کوي خو به نه. اوس په دا شیانو باندې زموږ د ولس سر خلاص دی. په دې کې تر ګردو غټ کردار د دغه سټینډ او د دې کیمرې او د دغه دلته په دغه میدان کې ډېر خلک لګیا دي چې خپل د میک او د کیمرې او د سټینډ د منفي سرګرمیانو لپاره استعمالوي. خو جار تر هغو خلکو سمه، جار تر هغو ځوانانو سمه، جار تر هغو قبیلو ترزي او ترخیلۍ سمه چې دوی خپل غږ په دا رنګه انداز پورته کوي چې په هغه باندې نور خلک هم متاثره شي او تقلید یې شروع کړي. زموږ کوشش هم دغه دی چې د مسلو سره سره د ستونزو سره سره پر هغو باندې د خبرو سره سره به موږ
خپل یووالي ته هم په ځیر یو، یعنې تر ګردو زیات زموږ فوکس به دا وي چې زموږ داسې یوه کړکېچ غوندې ماحول دی. ځکه یو غلطي راځه وسي، عباس لګیا دی، دا زما ګرده قبیلې ته ښکنځا کوي، زما مور پلار ته ښکنځا کوي، زما خویندو ته ښکنځا کوي. زما د قبیلې څه قصور دی، زما د قبیلې د خلکو په دې کې څه قصور دی؟ خطا به له ما څه وي؟ که خدای پاک پوښتنه راسه کولم له ما څه به کوي؟ زما د قبیلې څه نه کوي، زما د مور څه نه کوي، زما د پلار څه نه کوي، له ما څه به کوي؟ ته خو ځان تر خدای هم زورور بولې چې زما ګرده قبیله یاده، زما ګرده خاندان یاده، زما ګرده کورنۍ یاده. نو یو دغه شی هم زموږ په ذهن کې دی چې موږ د ولسونو په مابین کې چې کوم یووالی دی، کومه مینه ده، دغه پیغام هم سات سات په خپلو پروګرامونو کې ورکوو. مسلې چې دي دا به د انسان سره روانې به وي، ختمیږي نه، دا به جاري وي. دا د داروډ ذکر ملګري وکړي فضل الرحمن صاحب، واقعي دلته تګ یعنې داسې موږ کله کله راځو، خو نن بیخي بد حالات. یو وار دلته د یو مال افتتاح و، ټرافیک جام و، هغه کې پساو، بیا چې راغلو دلته دغه اوبه وې، د دا دپاره به د دغه سټنډ و د میک استعمال کوئ. د خپل د ورځې د مصروفیات څخه یو 2 منټه هم که چېرې د ولس پر مسایلو باندې تاسې راواخلئ، دغه میک ودروئ او خپل نظر تر خلکو پورې ورسوئ. زه وایم دا زموږ په ادارو کې دا خبره زه عموما کوم، دا زموږ په ادارو کې عموما غله ناست دي، او غله چې دی هغه تاسو ته معلومه ده چې یو کور ته غل راواوړي او د کور خلک را بیداره سي، شور جوړ سي، دا شوره څخه غل منډه وي. نو د دغه غلو علاج دغه دی چې موږ ته پر یوه ځای باندې شور به جوړوو. دلته ناست دي دغه د میټروپولیټن کارپوریشن کې دا بریتونه هم دا ته را دروي، داسې دروي، او چې ته خبره ورسره کوې دی دا یو برید ته تاوان ورکوي. موږ به یو پلاټ متعلق ورنو، بابا دا د 15 کاله څه دا کچر پرته ده، دا خلک ګرده ناجوړه دي. نه راته وایي زه خو د صفایي والا سړی یم، زما خو جارو په لاس کې دي، دا پلاټ ده په ډېر اخندزاده صاحب را سره و. ما ورته وویل ما بیا ته د یو وخت استعفا ورکړله دا سټس، دا ډېر پر غټ پوسټ، پر ډېر معتبره پوسټ باندې ته ناست یې، او خبرې چې د ډېر د کمزورو خلکو کوې، ته 2 غنټې دا ستا سیټ ما ته په لاس راکړه، زه به 2 غنټې کې د خپل پلاټ زه صفا کوم. نو دا زموږ ستاسې دباو چې په پسې وي، پرېشر چې په پسې وي، او په یوه ځای، په یوه غږ، په یوه اواز، په یوه قوت سره پسې وي، انشاءالله که خدای کړي مسلې چې دي هغه که ختمې نه سي، کمیږي لازمي. ستاسې یو وار بیا ډېره مهرباني کورودان عباس خان او شفیق